قدر کو welcome once again to this great show خیبر سحر یو ځل بیا منډې او خوب په خیر علي جی نه ستړی مشي السلام علیکم وعلیکم السلام ولې نو چې ټوله شپه بجلی نه وه او نو تا خوب ولې نه دی کړی لکه بجلی نه وه که نه تا ولې خوب نه دی کړی نو ګرمي وه ما شو چیچلم که نه ګرمي وه ما چې چاله وي چې خوب ورځي که نه نو د ټرک په سر هم ورځي ما اکثره لکان دا مزدوران کتري ټرک په سر باندې ودي نو زه مزدور نه یم که نه نو ځان ستړی کوه نو بیا به خوب درځي ما خو ښه ځان ستړی کو هغې نه بس ښه په آرام وده شوم دا به پوښتنه نه کې په څه دې ځان ستړی کو په څه او ایله مې دا ویل په څه دې ځان ستړی کور کې د جارو والا کپړې وینځلې 15-20 مېلمانو نو ته ښه ډیل کې یو سره ګپ شپ بل سره ګپ شپ پخلی هم تا وکړو که نه پکې داسې کله شوي دي چې انوانټډ مېلمانه راشي او ډېر نو بیا لکه دا خو د الله رحمت دی که نه خو ډېر خلک داسې چې هغې پکار ده چې وینا وکړي اول نه که نه مېلمانه زموږ ټرینډ نشته که نه چې څوک وینا وکړي موږ در روان یو که کور کې نه ورته ووایي چې یار کور کې نه یم بس خفه به شي ریلایز کوي نه چې یار مخکې کسبه هم څه پرابلم کي یا څه مسله به یا به موډ نه نه ریلایز کی بیا نن کور نه وتل یم تا کر به راځم لازمي او که بس ختمه ده بیا لکه تاسو څوک کال وکړي او ستاسو طبیعت خراب دی بلکل او ډېر زیات خراب دی او تاسو ورته زما طبیعت ډېر سخت خراب دی لکه تپوس د ناول وکړي اول درته حل نه وي نو که زه وی نو زه به درته بیا دام نه ویم چې زه خو در روان وم نو نه وایي الله دې ښه که ما چې تپوس دپاره کال کړی و واپس به شم د دروازې نه چې پرې چې دا انسان بالکل خو زموږ اوهو مړه یاره تا راته ځان بیمار کو مونږ خو اواز نه خو ټیک ټاک نه مونږ در روانو لاړه کیو بس دا دې راجوخ یو نو ته به ویل غواړې خو نشي ویلی مروت کې نشي ویلی خو داسې نه چې زه ستاسو دروازې له راشم بیا راته وایې چې واپس شا به نه زه خو ورته نه ویم کله به هم درته نه زه خوشحالېږم ما ته خو ستاسو کور هم نه دی معلوم د الله رحمتونه دي چې راځي دا مېلمانه مونږ کره ډېر بې حده زیات مېلمانه الحمدلله او سپیشلي دا نه ګوري چې دا سیټرډې سنډې ده منډې ده ټیوزډې ده او په سنډې بیا ډېر زیات دي نو الحمدلله زه به دا نه وایم چې دا غلطه خبره دا ډېر د شکر خبره ده چې په 15 تاریخ پورې مېلمنو ماندیار څه چې زمونږ کور ته څوک مېلمانه راځي ما ته چې پته ولګي څوک راځي زه خو کمرې ته شم نور شاته امي د سسټرز دي هغه دې سنبھالوي دا ولې هسې خو زه ایکسټروورټ یم خو کور معاملې کې زه لږ غونته انټروورټ یم بس نشم ډیل کولی خلکو سره دومره هغه نه فرینک نه کور نه بهر فرینک یم خپل ملګرو سره او فرینډ سره ګرانو کتونکو تاسو هم کوشش کوئ چې همیشه چې ستاسو کور ته کم مېلمه راشي هغه سره ډېر په کلاو زړه میلاویږي د دې په رنګ اصل کې زیاتر زما دا مې ملګري راځي ټول کې اول تپوس کې واده نه کې په دې سوال نه زه بس پټېږم یار بس واده نه رایات کو سنگین څنګه دی سوري واده نه رایات نه سنگین پرېږده یار سنگین څنګه بچي ښې ټیک ټاک ګرانو کتونکو وښایي سنګین وښایي دې دپاره په جمع واده وکړئ دا 10 ورځې ډېر زیات هغه دي د قبولیت دي چې د ده واده وشي له خیره سره سنګینه مونږ تاسو دپاره بس دعا وکړه په مونږ دومره ګرانې زما د ورور واده به ډېر زر وشي سنګین بی چې داسې ورته هر یو ورور وایي نو بس بیا نه کېږي دا پیکیج به وګورو ټیک شو او چې نن مونږ سره څوک دي پرسنالټي او راځو بیا ستاسو په وړاندې جي څنګه چې نوم ښایسته دی یعنی څانګه او هغه هم د زرو
دغه شان ورته خدای پاک आवाज هم خوږ او زړه پورې ورکړی دی. زرڅانګه په اصل کې غرسنۍ وا او ده اوس هم په ښار کې نشي اوسېدی، چېرته په دشتو کې د ښار شور شغرب نه لرې کلیوالو علاقو کې به اوسېږي. د زرڅانګې خپله اصل نامه ځلوبۍ ده. زرڅانګه نامه ورله د ریډیو نامتو پروډیوسر نواب علي خان یوسفزۍ خوښ کړی و. جنوبي پښتونخوا ناورنګ سره نږدې کلي ظفر ماماخیل کې زیږېدلي د دې هنرمندې پلار نامه پرویز دی. زرڅانګه چې کله وړه وه نو ګډې شیرې سرولې او په ریډیو د کشف سلطان او معشوق سلطان سندرې به ډېر په شوق اورېدې. خو د معشوق سلطان دا سندره به ډېره زیات خو ریډیو کې سندرې نه دي ویلي. زرڅانګه حقيقي معنو کې یو فوک نارسټار او د خپل کلتور یو روښانه ستوری ده. داسې هنرمندان په سونو کالو کې پیدا کیږي. خپل فن د برکته فرانس، جرمني، لندن، سپین، امریکا او متحده عرب اماراتو نه علاوه نورو ډیرو هیوادونو ته هم تللی ده او هلته د خپل فن مظاهره کړې ده. صدارتي ایوارډ اغشتونکي زرڅانګه وایي چې اوس زما د فن قدر په کمیدو دی. هغه پخواني خلک اوس لږ پاتې دي. د بېوسۍ ژوند تیریږي او که خیبر ټلویزیون نه وی نو زما په شان هنرمندانو نامه هم چاته به یاد نه وه. د فنکار په احترام هغه پوهیږي، د فنکار په احترام هغه پوهیږي چې د خپل کلتور د حسن قدردان. ویلکم بیک ګرانو کتونکو. والله شپې مې خوب نه دی کړی او دومره سخت خوب راغلی دی که نه او زکي چې دی رانه روغ د ځان سایډ ته کو چې دا د شاته لګیا نن خوب کې ده دا به څومره بونګیانې وي دومره به دا ټرینډ باندې ځي د دې ټیک ټاک باندې ویډیوز ډېر تیز ښه په تازه ښه پوهیم. یو میسج راغلی دی خلک هم فیل کوي. What is happening to your co-host? She seems to be very sleepy today. Very sleepy. زما چای رالی اوس به زه ټیک شم. او لیزي که نه نو ولې ته ولې داسې هغه کوې؟ ما همغه میسج پړاولو. anyhow ګرانو کتونکو په دې باندې به مونږ کیس نه زما په دې باندې به مونږ کیس کوو for ruining our morning and our show. او دویمه دا خبره ده چې د دې دا خو هغوی کنټیجیسي یو نه بل ته لګي چې دې کلم یونینګ وکړي نو زم یون هلته خانې هم لګیا دی، سنګین هم لګیا دی، اقبال هلته ګوري هغه هم مړه خدای ته وګوره خواشه یار مړه داسې دي یار خانې خدای ته وګوره یار د اقبال دا چلو که سوډا کاسټ کروڑ او سر والا پیو وینځه زما فیول راغی اوس به زه ټیک شم. اوکې ګرانو کتونکو we have got two very talented guests او د دې ایج باندې مزه they have got a lot on their shoulders mashallah and their library is on their shoulders. کومه لایبرری؟ دا شولډر خو نه دی دا خو هیډ دی. نو دلته اوس راته پته ولګېده څومره ته نالایق وي سکول کې لکه دا شولډرز دي. شولډر د پاسه لایبرری دی یار. تا هغه بچپن کې پویم نه ویلې هیډ اینډ شولډرز نیز اینډ ټوز لګو که نه زه ولې وکړم زه به داسې عجیبه غوندې ښکارم دا اوس وایي چې دا دې پیتھیټک وښکاري. نه ځکه چې تا دې ته شولډرز وویل نو زه پې شکي شوم. یا الله ته خوب کې دې وخت. اوکې جي ګرانو کتونکو زموږ دواړه چې کوم مېلمنې دي هغې تاسو سره اول متعارفه کړم. دواړه چې دي هغې دې ار بریلیانټ ینګ ایډوکیټس او په خاص توګه باندې لومبی چې کومه ده جویریا موږ سره ناسته ایډوکیټ جویریا السلام علیکم جی په خیر راغلي ستړي مشي. دي جرنل کیسز علي هر غونډې کیسز علي او ورسره نازش مظفر ناصر چې سپیسیفیکلی ما راوخته ځکه ده چې زما ټیکس ډېر زیات شوی. شي از ا ټیکس لویر. مطلب دی چې اکاونټ السلام علیکم جی ویلکم ټو د شو جی ویلکم ټو د شو. ښه ما وی که میم چې دا چاینیز ده مام دغه ما نه سوچ کولی سره به زه چاینیز کې څنګه خبرې کوم.
نه زه چاینیز نه یم. تاسو پېښور نه او جی بالکل او لږ لږ چترالي هم لګي ها بس دا خلک داسې وایي خو زه پېښور یم. ابو د Confuse پیښور خلک. دی امیم د پیښور جی ماشاءالله 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 بس ګوري کنه دا د الله تعالی کرشمي دي کله کله داسې خلک شینواری شي کله داسې پیښوریان شي ماشاءالله ماشاءالله جی او ناصر تاسو د کمزي خاص سر زه پېښور یم زم تاسو هم خاص جی، پېښور. امي ابو دواړه د پېښور جی 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 ما هسبند هم پېښور دی. ماشاءالله 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 جی مبارک شه I have a son in law college ماشاءالله. ماشاءالله 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 مبارک شه Thank you so much. مټای ویری نایس ته خبره ده خا ټیکس اول به تاسو نه شروع کو خا یو منټ دلته دې کټ کوم ته کوم ځای ما نو خو بیا هیر شو زه ورته درته وایم چرګانو چوک ته خو شینواری کنه آه. زه خلجی یم and علاؤالدین خلجی سره او جلال الدین خلجی سره ملاوي خا ما وې کدا چرګانو چوک ناراضي I would have been the prince of Afghanistan if I was there اوس ورډ کا نه یې خو نه بس دا خوبونو سپری ده ښا او تاسو یې جی څنګه مطلب زه دوران یم خاص زما دورانیز بالکل دوران دورانیز and اوان اوان ماشاءالله ماشاءالله ډیر ما ډیر شاز و نادر داسې کتري چې هغه ټیکس طرف ته راځي جنکه تاسو ټیکس طرف ته ور and you are I think a solo law one of the Yes, sir. girls who is dealing with taxes kana یو بلا هغه ورځ راغلی سایما حیدر راغلی واغي لګ ډیر کوي لګیا دي خو هغوی به کارپوریټ کوي زیات جی نو why tax او دا څنګه وي پلیز سر زه به دا وایم چې کله زه بیسیکلی law was not my first option actually. I have been in a lot of other studies like my different dynamics. Even I've done journalism as well. ماشاءالله I are in some other couple of I have degrees as well. So law was this thing. When I got married, my husband asked me, "What you want to do in your field?" And I said, "I want to do law." Now, ipa ma law okra. ها Then he said, "Give me few years of your life for the family. So you continue your studies, the other studies. No, whatever you say, you can join." No, but zamunga wada chi singa school going. He asked me, "Tasa join ki journalism, IR or the other fields?" I said, "Zama ko law de rakha khada." Then he is the person pursuing me in this field, and by saying this, go for tax and corporate. Because there is a lot of space for. I think we didn't had none at that time. Like 7 years ago, I started. No, we had none. No, agai pe amato hui go for it because he is I can say industrialist as well. No, agai ha contact some who and starting from your own industry, na like agai munga khpal daga na start kro. No, or bal agai zama chikam senior he was from Islamabad. No, agai the parba I used to work at Peshawar. Even sir वही चे इल्म हासिल करना हो तो चीन चले so sir ज़लाड़ Islamabad I went there for 14 months and we had a separated family in that sense. My husband and sons were there. Me, my mother-in-law, daughter were living in Islamabad for 14 months to learn tax. Wow. और सर ज़बरदस्त चीज़ जमा दे द पारा ची बस आमा रो एक्सप्लोर कूलो जमा असम बस देर ज या खो कार को मनो ची कोम नो I'm very dead head straight करना सर. No, even जब यवी बजे पूरे ऑफिस के नास तो मा और जब F10 के उसेदम and I have never been to F10 markaz just once with my sister. और द्रे ज़ल्बा पूरा 14 months के तले मा Centaurus with guests not alone. Kids बा मित्लू रातू बरे. बस मा बसर या बा कोरो या बा study वा या बा office हो. मतलब माय चीज़ इज़ द कम. So बस अगर शौक हम वो और माशाल्लाह my husband is very 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 supportive. करना माशाल्लाह. Or I will say he's my teacher, like a law teacher. Apart from this, like asara iba ma sara books nim kada ubeshlu sabah paper itu hai chiti chikam de no de half book ki dada subjects yo dada topics yo dada din zaba sabalar no paper ba ma top kudo rabalam. No, he was like this, kana ma bo way. No, I'm like support is very important. Very important. Or no, bas sama interest am wo bal chita so yo positive supporti. So you have to do this or dabam ke. Even Zamazuyum Zakada, he wants to be a corporate and tax lawyer. Chabina, I want to be like my mother. Kana? Ah. You know, that's why he's in law college. Law student there. No, Zadamam Sachi,
دې طرف ته بس زما husband هی زما رجحان چې ټیک ماشاءالله. ده. Now he's saying go for family cases other as well because چې ته به پورا because کومه ډېر هم ترقیو کو unfortunately زمونږ چې کوم clientage دی it always forces like مونږ به مهنت د میل عمره کوو. I'm not a feminist but I'm just telling you. Just So a they'll give a very huge amount to the person who is a male and female. تبي خدي كنا بيبي تكون بخوري تبى دونا رانا واخلي. I reject them. Say no. شو عمره راكيت سوكي otherwise no. Very No, nice. But this is because of my husband. Rules are rules. Rules are rules. سپورټیو هسبند او خو تاسو لا خپل هم شوق وکنه دینه بغیر هم خو نه کیږي. یاره شوق بم زه مغیزه لزیات لکه زبردستی no not No, 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 no. زبردستی لکه هغه زما polish کو I would say. Motivate. Motivate and polish ko zama skill like go for some don't sit idle at home like agai which this is not the thing was the soram gatam kana it's my own money he never takes a penny from me rather I take pocket money from him but the thing is just he's like khazula confident financial independence he is actually deshivande he's a good example of oh exactly نه خو یو خبره ما زه سوچ کوم چې now it's in law for girls exactly یو وخت چې مور پلار به صفا ویل چې ته به کچرو کې یوازې ناسته د سړو په منځ کې دا ډېر فیلډز دی کوم باره کې دا خبره کیږي may I sir may after a break زه به د دې پوښتنه تاسو دواړو نه کوم ټیک شو جی after a short break موږ واپس راغلی ته خو واپس راغلی او ګډ مارنینګ خو موږ تاسو کړه do you remember that موږ تاسو کړه دي دواړو نه زه خو دې ته اول ویم چې زه ګج نه یم ما نه مته پوس کوه چې ما ته سار ناشته نه یاده تو دنیا کے واحد جنہیں چی جنہیں دا اوده جنہیں یار ستا خبر باندې زما سر بالکل نه خلاصېږي یو خو ته دومره انټیلیجنټ ګیسټ راوغواړې که نه خو چې خبرې کې زاسې نه پوهېږم او بیا به رانه ته خبرې داسې کوې چې بیخي لیفټ رایټ نه مې تېر شي نه زه داسې خبرې نه کوم خو ما دا تپوس کړی چې being a girl law طرف ته راتګ 10 years ago it was very like awkward نه خو like 20 years ago خو بالکل awkward و 25-20 years ago acceptance was very little خو اوس girls مور پلار ورته وایي که نه چې ډاکټر یا تو شادی کرا دوں گی یا ڈاکٹر بن یا ټیچر بن جاؤ نه ټیچر خو مجبور نه چې وادن څنګه کیا اوپر ټیچینګ کوي ټیچینګ کوي I am giving you the reality I am giving you the دا reality ریالټي ده آی هیو سین کنه خو لا طرف ته نو هاو جویریا لکه دا کوېسچن ما لا یاد خو ما وی چې ګورم دې ته یاد دی کنه کنه هیرو زما فیملی بیک گراوند اصل کې داسې دی کنه چې موږ دوه خورنیو او زما درې وروڼه دي نو زما مشره خور چې دغه انجینیر دی بیا زما درې وروڼه دي هغه مختلف فیلډ دی نو چې کله زما باری رالو نو زه درې وروڼو نه پس وم نو ماشاءالله چې کله زما پیدایش هم شوی نو زما وروڼه زما کورونو کې ډزونه شوی چې دا درې وروڼو نه پس دا چې دی یوازې خور شوی نو نو هر چا ویل چې څه وشو نو دوی وایي چې زمونږ کور کې خور وشو زمونږ خور وشو نو هغې طرف نه ما ته ډېر زیات انکریجمنټ او بیا چې زه درې وروڼو سره ګروم شوی یم نو هغې مطابق ما ته انډیپینډنس لیبرل هغه نو ډېر سپورټ او ډېر هغه هغې وایي چې ته هر څه کولی شې چې مونږ کولی شو ته هم کولی شې او زه وایم چې دې کې زما د وروڼو زما د والد صاحب زما د والده د ټولو ډېر اهم کردار دی چې هغې هر وخت سپورټ کول هغه وایي چې زمونږ زامن یې کولی شي نو تاسو هم کولی شئ نو زه وایم چې هغې سپورټ سره چې دی دا بیا ما سلیکټ کوم هغې چې زه به لا کوم او تھرو آؤٹ د جرنی هغې ډېر زیات سپورټ او اور الحمدلله هغې په وجه زه وایم چې 2000 خپل کریر کې ما داسې څیزونه اکچیف کو چې هغه د هغې سپورټ نه بغیر ممکن نه و او داسې و چې زمونږ یو ځل انټرنشپ هم نو هغه لا ډپارټمنټ کې و نو هلته چې لا ډایرکټر و هغې ما ته ستاسو والد صاحب خبر دی چې تاسو دلته راځئ ما وی او جی سر ما سر زما والد صاحب سهار کې ما دلته کې ډراپ کو وایي چې تاسو ته پته چې تاسو یو جنې او دلته لا ډپارټمنټ کې موږ سره نور بل فیمیل نشته نو هغې تاسو ته څنګه الاو کوي ما ورته وایي چې سر هغې خو سهار راځي ما دلته کې ډراپ کوي او بیا واپسې کې هم راځي چې بچې ته هر څه نه بېخم ته خپل لرنینګ باندې فوکس کوه نور موږ تا سره یو موږ به تا سپورټ کوو نو الحمدلله زه وایم چې هغې سپورټ هغې انکریجمنټ په وجه چې دی نن زه په دې مقام نو فیملی کې نور لایرز شته نه نور فیملی کې لایرز نشته ډاکټر شته انجینیر شته چارټرډ اکاونټنټ شته لکه لایر نشته نور پټولو باندې کیسونه دي هغې ویل چې یو وکیل دا به یې هینډل کوي کمپلیټ شي دا به یې هینډل کوي بالکل ښه د دې مطلب دی چې nice. ته رښتیا چاینیز نه یې نه تلک ما ته خپل دا رنګ وښیه وختي نه مې په نظر دی
ښکلی رنګ دی ښه Thank you. اوس مې ورو ورو دا چینل دا وجه جولري او د سیزونو ته خیال کېږي دی بیا راته شکل روان جوړ خطا نشي خیر دی دا دی وخت ترانس کې ده دا سم زه دې وخت مارس باندې ناست یم یو خبره صحیح ده یو خبره نه صحیح رنګ ده دومره فیسینیټینګ لګي لږ ورته وګوره چې داسې هغه یو آر ټوینکل ابسولوټلی ټوینکل رائټ په لاسونو باندې ده کنه هر یو لکه لاس داسې کې خوند هم نه کوي ولې زما لاسونه بدرنګ دي څه I'm not saying that but it depends خو یو خبره پروف شو جی زکی خبرو ما خبرو اوسه کې راته پورې ویلي چې دا یو ټام بوای دی because she is a mountaineer hiker خو اوس زه پوه شوم چې ښځه به همیشه ښځه وي د هغې به ډرس ته هم خیال وي د هغې به جویلري ته هم خیال وي او تپوس به ضرور کوي she cannot resist even till the break چې یاره بریک راشي ته نه 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 اوس یې ولې تپوس نه کوم زه چې کله سیټ باندې راځم کنه ما سره زما هغه بیگ پیک وي کنه یا سایډ بیگ وي نو دا چې وختي انټر شوم د دې بیگ ته مې خیال شو کنه حالانکه ما کله پرس او دا سیزونه نه دي هغسې ما سمه کیوټ پرس یې هغسې تا راته چای وڅښله اوس که دا پروګرام نه پس که دا پرس خوا دې خوا شو که نه نو تاسو ته پته وي چې څه به کوئ ټیک شوه اوکې جي she had great family support او دې ته او ستاسو خپله خوښه وه بالکل اوکې you wanted to be a lawyer نو هغې تاسو ته ویل چې اوکې we support you اصل کې فیملی زما چې امیجیټ فیملی نه علاوه چې کم فیملی هغې ډسکریج کول بم هغې به وایي چې دا فیلډ داسې نه ده چې ته چوز کې دا ستا سیکنډري آپشن پکار دی ته اول په میډیکل فوکس وکړه خو زه به دا وایم که نه چې کله ستاسو خپل فیملی سپورټیو وي که نه بیا نه میټر کوي چې بل څوک څه The وایي extended family doesn't matter at all because your parents بالکل in your case your parents and husband as well Not my parents accepted later on. later on she was Actually, I'm the first please lawyer. please Rata ki sa okay I'm the first lawyer of my parents' family. Ma na pas 15 di even zama trom law ma na pas okda. He's officer somewhere. I won't mention him. For agai chima 14-15 lawyers and in my in-laws there were a lot of like judges on the lawyers on the not because of them zama khpal lakasibs because da field mugar zamung family ki like doctors was scanning jeta we ushpago doctors rauzi kana mushroom growth there doctors no au makka khabara che bas there is no option only doctor halaki conservative na da kho bas they thought it's a safe field kana it's because of this no aga bas I was the first one no after like ma join kono then everybody started it not because ma kala LLB because ma gap wagas so no again first when I started no slowly they start like jina ke bhi zyadati lakan pa ke kam ki sama parents da taraf tha china na if Nazish can do it everybody can do it kana or but she's there was go there ashtal ta she'll support you nice no that like time pass wait please accept khokda kana accept ko sahi te lagi che law should be the first option تاسو کارپوریټ لایر یې کنه tax and corporate ټیکس اینڈ کارپوریټ نو دا راته وایي چې زموږ چې دلته کمپنیز رجسټر کیږي نو هغې کې اول خو څومره پرسنټ خلک دي هغه فایلرز دي کنه ټیکس پیئرز دي او دې نه علاوه هر بڑی کې کمپنی یا لویه کمپنی هغې کې لایر خدل څومره امپورټنټ دی ګوره lawyer صرف اسی جنرال تاسو second question was the first answer ka نن سبا خو یو ځان سره یو lawyer or psychologist خپل is very important very I feel this because zona stress په هر field کې you need not a psychologist for this چې جی هغه تاسو mental issues to relieve your stress you start sharing your things with them no they matlab with you the therapy or you know conversation you feel relaxed so I feel this is yoda shay second lawyer zaka چې دونه اوس لیګل خلک مخکې په دې شوزونو لا پوهېدل لا دې له به دونه امپورټنس نه ورکول اوس خو ګورئ in the beginning of your program سر ووایي تاسو ته چې تاسو باندې کیس واقعي تاسو باندې کیس کېږي because this is a no, I'm just telling you, this is an implied contract that you are promising people that you will provide them entertainment with fresh but I'm a human as well no zero general غریب تبا دی no it's just like a serious example خو لکه کومګه دا سوچو کو بهر خدا laws ډېر سخت دي کنه چې you look at them stare at them or poke at them even no you can sue them exactly no people can sue چې تاسو entertainment موږ ته promise کړی لکه هغه steering او دا نور شیزونه کم دلته ډېر thoughts عام law of دي. thoughts لاندې کنه harassment exactly no harassment is totally different this is general لا چې کوم مونږه لکه دا implied دی دا تاسو سره promise کړی نه دی خو this is
something. Yes, you are entertaining us. It was just part of your program. I'm just saying, if you don't provide proper entertainment, people can sue you, because this is a promise. They are giving you their time. No, that is implied contract. There's a lawyer is very important. Coming to your first question, Singamol bado khabaro ke de no gore company registration, their firms the mung sara still not registered the agai chikam de gore filing is very important. Awal khabara dada yo ho mulko kom mungla first priority da kana che aga mungla agai ta proper munga exchequer sara khpal register you proper al ta munga saka loss ta agai ki zamung da mulk ki da ho at least munga andona zimmewari khu jodi munga vi mulk se kadi munga de sochu munga mulk la se kadi exactly like just we are munga bahar we are Pakistanis, we are nothing. Zaba nazish and who is nazish, but I say Pakistani, exactly. Is this is my nationality, or I go abroad. No, yo khuzala through your program I'm answering people che this is what our country is doing for us, and what we are doing we should be thinking about it. Exactly, we should be thinking about it. Firms or da hulata so your months ke gap pre khud filing tabara filing gore yo chikam de stasu being a filer you are registered with da matlab munga filer shu no munga paise de relashi. No, filing is not this is you are like a gore tasu sara yo kor na de tasu sara khpal property da se land de se gaade de se shyam de aga proper you register ai ban tasu gore yo slabs lagi deli de tax da matlab nahi che tasu sara som di bas paise ba pe lagi aga proper gore individual khpal da the category the salary khpal da chikam the companies khpal da das like mak industry zu khpal slabs di. No, it depends on that. It's not matlab nahi zum da galat concept de che zaba file shamo mana paise kat ki. No, there still like yo lawyerium which khpal kala tax jama koma no khama khas percentage se da go khamal razi or it's nothing che like munga sarasdi agi munga sabar ko no it's nothing ayo but nothing aw tik da ziyati aho beta su belum like a bill ka ugore bijle 35% is your electricity consumption, the rest is tax. Khas munga pa mulk da aga the tax your rujhan bilkul nishta hai. Exactly. और दी विच ऑलरेडी मुंगना टैक्सेस कट की जर्नल टैक्सेस और सेल टैक्स और दा टोल टैक्सेस कट की नो मुंग माय टैक्सेस न राजी करना we actually file this thing da she like ma kharcha sona shwe da like also chata dinner kam corporate dinner ya aga mention kam pakpal tax ki mar ka sona paise lagi del za bilu na gorzom अगर जाए कि को मानो चिकम टेलीफोन के टैक्सेस कट कीगी या इंटरनेट कम एनुअल मा पैसे एग्जैक्टली माशुमानो कम स्कूलों फी दी माशुमानो वादुना कीगी डिफरेंट everything like जमा ऑफिस से अगर कि मानो सोना पैसे like everything I mention in that no अगर definitely अगर चिकम दे क्या कटिंग कीगी अब तासु मेंशन उस चितासो अगर इग्नोर के मेंशन कवे ने तासु के उस तासु यो गाड़े अगस्ते मालियत तासु लिखे चिदा मी मबोली को 30 लाख रुपए no obviously तासु अगर तासु ओके ग्रान कदर को जमगा एनटीएन चिकम दे अगस शे दे दा वाज तपोस को माडीर खलको तना दा पता चे व्हाट इज एनटीएन आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक कदर को वेलकम बैक मुंगा द ग्राने जड़ा कोला औ दा आवाज जमा ला द मारिया ना जमा खस्तस्तरगो की खिराल द टोल दुनिया जड़ा दा नन सबा ग्रानी हर चढ़ता दा औ शुक्र अदा कवी दा अल्लाह ताला च ढेर दासी नेमतुनो मुंग सर शته ده چې بهر خلکو سره نشته ده او هغه کې یو نعمت ته هاسپټالټي تاسو که چرته لاړ شي خپلوانو کرا لا تاسو کر سوکراشي نو دا نه چې بس تاسو ورته دغه سناسي چې کور کې خو څه نشته ده او د لبوز سکومو نه الله سبب جوړي دا ټول نه خسته زموږ د ملک زموږ د فیملیز روایت دي او د کې په خاص توګه زموږ بیا علاقه کې کې پیدا او خو بیا بیسټ دی ماشاءالله نو خو هغه ته دا نه د پته چې ان ټي ان څه ته وایي اسه یو خبره ډیره خاموش وه زکی ما باندې کیس کیوس او مالا یو لایر ملاو شو نه یاره ډیفنډ بریک کې د ډیفنس لایر بریک کې د نظم سیټلمنټ شو ګوربا what is NTN NTN is National Tax Number. Tishwa. It means che like tasu yo dayo identity. Actually, it's your ID card number.
اوس خو اسانه شوه، اوس تاسو آی ډي کارډ نمبر تاسو NTN But until unless you have to register yourself. نه جی نه سوري، لکه اوس تاسو نه څوک NTN نمبر غواړي نو تاسو خپل آی ډي کارډ نمبر ولیکئ. او صحیح ده، دا به ورکې خو still if you are registered کنه. بیا هم Registered. But there is a no. already You have to Nagra. register. No, you have to register yourself with the FBR. You have to file yourself in this Like in the system. There are filer, non-filer. filer non-filer, Right? yes. Filer is a person who has registered himself with FBR. if you even کتا باندې ټیکس هم نه بیا به ته رجسټر Oh, کړه. it's good for you. سبا تاسو واخلې کنه اوس ګوره اوس 7E tax ختم شون properties کنه. تب دا tax چې مخکې موږ property so once we were supposed to give it. بیا به زرالو چې property خرڅم کوي بیا به ورکړي. So larger amount actually. خو خدا سپریم کورټ بس څنګه کړو نو it's relief, it's a big relief for the tax. رازو به جویریه طرف ته اټلاس جویریه ګیو یو خسته غونډه دا څه کیس سټډي چې تاسو په خپل حیران شي چې یاره دا څه دی. نن سبا چې مونږ ګورو نو فیملی کیسز ډیر زیات شوي دي، Domestic violence. ډومېسټک وایلنس دی، خلا دی، جوډیشل ډایورس دی. نو دا لکه زمونږ معاشرې ډیر زیات یو اهم مسله روان دی. بل دا دی کنه چې ګورې چې ټو پارټیز سپریټ کیږي کنه، ښځه خاوند جدا کیږي نو ماشومان سفر کیږي. چې مونږ عدالتونو کې ګورو ماشومان یې ظاهري خبر د هغې ته مورم پکار دی، هغې ته پلارم پکار دی. هغه وایي چې زه د مور پلار سره یو ځای پاتې کول غواړم. خو انفارچونیټلی نن سبا بس داسې حالات دي چېرته کې څه ډومېسټک ایشوز وي، کله څه فاینانشل ایشوز وي، کله داسې وي چې خاوند بهر وي، ښځه وایي چې زه دې کور کې نه پاتې کول غواړم، بلې چې زما خواښ یې دی، زما اڅخر دی، دی په ما کارونه کوي، دی ما تنګوي، زه دې سره نه پاتې کول غواړم. هلته کې خاوند وایي چې نه زما مور پلار دي، ته به دې سره پاتې کېږې، زما بچي به دې سره وي. نو دا څیزونه داسې دي او زه به ټولو ته دا مشوره ورکوم چې چېرته خاوند دي ښځه هغې ته هغې سره پکار ده چې دا یو رشته داسې کانټراکټ یو ټرمز باندې داسې هغه کېږي که نه چې ستاسو ښځه ستاسو بچي ستاسو سره وي. صحیح شو نن سبا فاینانشلي حالات څه داسې هغه دي چې لکه انسان وایي چې صحیح شو اول زه لاړ شم زه ځان سیټل کم، خو دا دی چې لکه اول کوشش دا وکړي چې چېرته تاسو خپل ښځه خپل ماشومان ځان سره ساتئ. دې نه علاوه دا دی چې ډومېسټک وایلنس زه وایم چې اویرنس سره چې دی خلک نن سبا کور کې چې وهل ټکول کېږي که نه بالکل وهل ټکول یا څه داسې هغوی چې هغه وایي چې زما حق مهر ماته نه دی میلاو شوی، یا څه داسې ایشوز هغه وایي چې دا زما حق دی دا ماته میلاو شي. او دې څیزونو سره چې دی نن سبا اسلام آباد کې هم دا بل ورځ نیوز راغلی چې د کیسز ریشو چې دی ډېر زیات شوی دی. او زموږ اوس چې څنګه تاسو اول وایي چې اول فیمیلز داسې نه و که نه، فیمیل لایرز چې ریپرزنټیشن ډېر کم و، نن سبا هغه ډېر زیات شوی دی. هغه ځکه هم زیات شوی دی چې اوس یو فیمیل راځي هغه وایي چې زه کمفرټیبل یم یو فیمیل لایر سره چې زه هغې سره خبره وکړم، زه هغې ته خپل مسلې ووایم، انډرسټینډ کوي به ما ته به ښه مشوره ورکوي. زه یو خبره دلته جهالت ډېر زیات ده. بالکل سو یو ښځه مجبوره ده هغه وهل ټکول خوري اخر تنګه شي، بالکل تاسو له راشي نه هغه خود زه خو اول وایم هغه د دنیا بهادر ترین ښځه ده، ولې چې زموږ په معاشرې کې د خاوند او د دې سیستم خلاف تک چې دی که نه دا ډېر زیات مشکل کار دی. نو چا تاسو له راله د دې مطلب دی چې شي از ناو ا ټارګټ، شي کوډ بی even killed at any time by her husband لارونه even بالکل ترونه ماماګان یو ټول بغیرت کې راځي. بالکل ټیک شو داسې ده که ایون ظلم هم هغې سره کېږي او تاسو هم پکې خطره یي، تاسو هم پکې خطره یي. لکه دلته خلک دي چې هغې وایي چې ته کیس ماله بالکل هلکې زما زما خو جواب دی. بالکل بیا که تا دا کیس وګټلو زه به تا خدایه لا دا تاسو ته داسې ووایي چې دا تاسو ورغلاو کړې ده. You know, there are so many jahil people دا ټول برډن په زموږ شولډرز راځي چې تاسو له برایټ کولو کوشش کوي پکې چې دا لګي پیسې والا او دا کیس چې زموږ حق کې کا بالکل داسې دی ډېر کسان اپروچ هم کوي وایي هم اصل کې داسې یې کنه چې لکه دا دوه روډو چې دي څنګه چې تر کور کې واده شوی نه وایي چې دا زموږ د کور مسله ده میډم ته ځان رو باسه دا به مونږ حل کو. نو مونږ ورته وایي چې ګوره دا د ستاسو کور مسله نه ده، دا د انسانیت خبره ده چې کله دا واده کانټراکټ کېږي دا خاوند چې دی دا ذمهداري هغه
کوي چې دا زما ښځه ده د دې هر رنګ خرچه د دې مینټیننس د دې خیال ساتل زما ذمہداري ده نو بیا چې دی هغه خدا کانټراکټ خلاف ورزي کوي لګیا بل دا دی چې دا هیومن رائټس کې مغه دي کنه چې تاسو څنګه لکه صحیح شو تاسو سره پاور دی خو د دې دا هغه خو نه ده کنه چې ته میس یوز کوي ته هغه سپورټ کوي تاسو چې دا میوچوال رشته ده دا په میوچوال کمپرمایزز تیریږي خو زه دام ویم کنه چې څنګه نن سبا چې دی دا مونږ ډرامو کې ګورو نو مونږ دې نه ډیر زیات انفلوئنس یو چې بس صحیح شو زه به سهار لاندې راځم زه به وایم چې مال یو کپ چای وروړه خو اصل ژوند داسې نه دی ډیر زیات واده کې کمپرمایزز دي او زه به خپل ټول خورو ته دا وایم چې ډیر زیات کمپرمایزز دي صبر حوصله سره به کار چلو چې چېرته ډومیسټک وایلنس راشي یا څه داسې خبره راشي هغې کې خو بیا زیرو ټالرنس پکار دی خو بعض مسلې داسې که نه چې لږ شان دي څه خبرې کمپرمایز کېږي نو کول اوس پرون ماته یو کال رالو او زما زه ډېر زیات ایموشنلی لږ شان دي ما زه خفه شوم زه روټۍ ته ناست وم او ما ته هغې الګ کال وکړو ما ته وایي چې میډم زه یم کور کې زما مور دی او زما ښځه ده وایي چې 5-10 منټس وشو چې ماشوم جړېدل اواز راتلو نو څنګه چې موږ وایو چې صحیح شو بس دا شته هغې سره اوس به دا ماشوم چوپ شي وایي چې څنګه دا 2-3 منټس نه دا اواز لږ زیاته شو نو زما مور لاندې نه په تکلیف بره لاړو او کمرې کې ګوري چې 4 میاشو ماشوم چې دی هغه په بیډ پروت دی او مور کور نه تللی دی لکه هغې مور دونه مغو نه کو چې دا ماشوم اټلیسټ لاندې ورکړي چې صحیح شو زما ستا زوی سره څه خفګان رالو زه دا ځان سره نه بوزم خو اټلیسټ تاسو دا ماشوم والو تاسو خپل وګورئ دا 4 میاشو ماشوم خو ځان سایډ هم نشي بدلولی نو دا چې دی لکه اویرنس خو دی خو ګورئ دا ایز ا مدر هم تاسو سره دا ریسپانسبیلیټي که نه چې دونه وړوکې ماشوم ته روم کې یوازې پرېږدي او کیدای شي چې ګورئ بعض وخت داسې چې ایج سره اواز نه راځي یا څه داسې نو ماشوم به بره جړېدل او لاندې به څوک خبر نه و چې دا څه روان دي څه نه دي نو هغې ما ته وایي چې میډم دا داسې لاړو بیا چې خپل مور کور ته لاړو دی وویل چې زما هلته کې جنګ شوی دی او دی چې دی ما باندې تشدد کوي او دا وایي چې جرګې کې چې ټوله خبره رالو نو هغه چې دی غلطه ثابت شوه چې ظاهري خبره ده چې څه وهل ټکلي هغې څه نشانات یا څه داسې چې خبره میچ کوي یو بل سره که نه داسې چې نشان نه وي که نه نو بیا هم هغه چین اف سرکمسټانسز چې دی هغه خو میچ کوي که نه نو هغې وایي چې هغه خپل خبره کې چې دی جوټه ثابت شوه نو بس هغې وایي چې زه پاتې کل نه غواړم نو تاسو خپل سوچ وکړئ چې 4 میاشو ماشوم سینیریو جوړوله داسې چې بس او چې بس زه نه پاتې کول غواړم نو تاسو دا خپل سوچ وکړئ چې 4 میاشو ماشوم نه به مور نه زیات لکه هغې ته به چې د دنیا کې د چا ضرورت به وي اټ از پروون چې هر کیس کې د سړي غلطي نه دوڑو طرف ته دا چلی او وی تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے ہسبینڈ او وائف دوڑو ته پکار ده چې ای کمپرومایز کی صدا پارا فیملی دا پارا ماشومانو دا پارا خپل خسته خاندان خپل خسته فیوچر د پاره یو بریک د پاره بریک والی تاسو زیلا ایموشنل کېدلم یو بریک یو ورکوټې شانتي بریک جی ګرانو کتونکو ویلکم بیک یو ځل بیا تاسو هر کله او موږ سره دوه ډېر ټیلنټډ لایرز ناستي جویریا ان نازش او دواړه خپل فیلډ کې ماشاءالله دیر سیکنډ ټو نن ډېر زیات اپریشیټ کوو مونږ په خاص توګه باندې زمونږ لوڼه خویندې چې زه هغې کې ټیلنټ ګورم نو الله ګواه دی چې زما زړه خوشحاله په دې باندې شي چې پښتنو باندې یو الزام دی هسې بیسه چې دوی خپلې لوڼه خویندې مخ په وړاندې تلو ته نه پرېږدي وچ از رانګ ډېره غلطه خبره ده دا مونږ غواړو چې زموږ خویندې میندې ښه خو شرط دا دی چې حیا هغه خو پښتنو هغه مست دی هغه خو ضروري دی او هغې باندې هر څوک ښه فیملی والا چې څومره هم جینکۍ وي هغه هم په هغې بلیف کوي او هغې وایي چې یس زه به هر څه خپل پلار ته وایم هر څه به خپل رور ته وایم مور سره به شیر کوم نو بیا دا پرابلمز نه راځي چې کم پرابلمز موږ نارملی ګورو هغه طرف ته موږ نه ځو خو نازش wanted to say something regarding this family چې کم افیئرز رواني کم وهل ټکول yes you wanted to add something yes sir ma'am خو روټین کې ډیل کوي as I said چې ما ریسنټلی سٹارټ کړی بٹ سر چې ما څه کړي دي دا ای کې زه تاسو چې ما زما اصل لګ عادت هم د انوویشن طرف ته تلو نو what I did is that چې اول زه میډیشن اخو کوټم کوي پری اینڈ پوسٹ ریکنسیلیشن صحیح But apart from that, the personal efforts on that one because my firm Zesh Law Chamber
مونږ دا کوشش کوو چې فیملیز مونږ روغ واړو د هغې میټینګز وکړو او هغې چې څه اول بیل بیل به ورو بیا یو ځای کېدو نو I think I have done some 13 cases. No, in that 9 cases were conciliated. our فیملیانې واپس خپل دغه ته ځای ته واپس لاړو but what we did is that مونږ هغې ته یو کانټریکټ جوړ کړو که نه چې د جنۍ څه ګریوینسز وي جنون اسلامیک لیګل لکه ګورې مطلب هر څه خو چې به وایي ما ستوري وړی اټس ناٹ پاسبل که نه هغې کې ګورې دا خبره هم ده که نه چې نن سبا مټریلیسټک خو نه خو جنۍ کې د مور پلار کور کې دونه څه وګوري چې هغې ته خاوند غریب هغې نه 2 کاله مشر یا 3 نو هغه خپل پلار امیجن کوي چې لکه ما پلار سم فیسیلیټیز ما ته راکولې دا به ما ته راکوي ایګزیکټلی نو او هر څوک غواړي چې لکه پلار نه زما کوم د لور خاوند دی هغه د هغه لیول نو هغې ته خو به یا هغه نه د لور نه به د 20 کاله مشر او یا به 15 که بیا به دا شی اکسپټ کوي خو دی وانټ دس یو خو ایج میټس هم وي او دغه دي وي نو جینۍ خو هم سوچ وکړي ټیک د عام جاب کوي بالکل بټ اټس ویری ریئر چې جینۍ کور سپورټ کوي دی ایکچولی خپل ډیزایر سپورټ کول دیر فاینانشلی فیملیز دغه کوي سپورټ کوي چې تاسو جاب کوئ خو سړو باندې خو ریسپانسبلټي که نه دې هیو ټو سپورټ دیر family like a wife, kids, mother, father. Chale, come unmarried runa khwandi di no they can give a share ya they can support ko home raji sas family ke. No, we have to give that understanding to our daughters before getting married. Laka هغې خو چې بس مونږ لاړو دا فلم دی او بس دا خاوند به ما سره ګلونه به لاسونو کې راکړي نه اټس سیریس seriously yes you are absolutely right we should give that reality check to our daughters بالکل صحیح وایي تاسو absolutely نو هغه اکثر هم دا پرابلم او بیا دا ودونو هغه رسمونه مسمونه چې ګوري بالکل هغه وایي چې دا صحیح دي بالکل هماغه شان دي او بل سر خلک قرض والي اوس په enactment بالکل قرضو باندې ودونه بالکل یس او سر په قرضو باندې خلک ودونه کوي لګي ټیک ده نو بس هغې وایي چې بس زه خو یو بلې دنیا ته لاړم او بس دلته خو به سینو خو شته نه او بل اټموټ ریسپیکټ زه به دا وایم که نه چې کم کورونو کې د جینکو د میندو ډېر انټرفیرنس هغه وران دي ای لونه دي ټیک دی تاسو زه دا نه یم چې تاسو ورته بچې تا ټکوي بس کیمې مشین کې لاړ شه نو بټ تاسو هغې ته دا سکلز وکړئ چې بچې ته خپل خواښې سره کښېنئ سره په ارام خبرو که مونږ لا مه انوالو کړو خپلې نو او چې د میټرز آر آوټ اف یور هینډ دین وی ویل انټرفیر تاسو لکه زه دا نه وایم چې خو هغه چې پکار دی چې لکه دس شوډ وي بل سر خبره بالکل دغه شي چې ښځه خاوند نه اوسېدل غواړي نو وی هیو ایکچولی آی هیو کاپیډ یو کې زه یو 2 فرم سره مخکې ما کار کولو کینیډین یو کې نو هغوی سره به ما پیسو بیسډ کار نه کولو نالج بیسډ کار به کولو ما به ایله کار کولو ته به ما تاسو ما ته کانټریکټ شیر کړئ تاسو ما ته دا شیر کړئ دے یوز ټو پرووایډ می دس بهر ملک چې دغه وشي ډیورس وشي نو دیر از ا پراپر اګریمنټ فار کډز چې جی دا د دلته هم کېږي هغه خو بس هغه څوک خپل ډیمانډ باندې وایي چې جی زه د روز اوس خاوند به یا فوټ کولی شي یا نه یا به ښځې آرنګې دغه وي یا نه لکه هغه مخکې واده شي نو ماشومان خو د دواړو دي که نه نو ګورې هغه چې دا به ملاویږي که مور واده شوه نو هغې سره رایټ دی چې هغه د ملاو ماشوم د ملاوي خپل مور سره دغه سره یا خاوند سره د ملاوي وایي چې تاسو خاوند مینټیننس غواړئ نو دا به خو رایټ دی چې ماشومان ایگزیکټلی او دا د ماشومانو هم حقوق دي نه جی فور منټل اینڈ فزیکل ګروث دس از ویری امپورټنٹ چا لاړ شي او پلار سره پارک کې وګرځي د نیګیټیویټي موږ د هر چا نه شو دغه کولی چې جی تا هغه ته مایند پویزنګ مه کوه دغه خو چې یو هیلډي انوایرمنټ ماشومانو له غواړي که نه نو زه وایم چې لکه موږ هغه کانټریکټ کې دا شوزونه ولیکو هغه ډیپینډ کوي ماشومانو ایج پورې زموږ خپل لا پورې چې جی دته به دا نه ټایم ورکوي دا نه عید باندې به پلار له ځي یا مور له به ځي دا به کوي فیملی بل کزن سره به پلار کور کې ملاویږي که هغه انوایرمنټ نه هم وي لکه سپوز پلار نشي ساتلی ډیو ټو اني مورې بوډۍ ده هغه بهر کار کوي نو اوس دا مطلب خو نه دی چې هغه نه بالکل کسټري رایټ تاسو دغه کوي که نه او پلار خو دی که نه هی هیز هغه د دویم واده کړی خو بچي دې وي خو هغه ماشومانو سره بانډ جوړول یا چلې ماشومان هم پرېږده خو خپل پلار سره بانډ جوړ چې اوس داسې کیسز مونږ کتلي دي چې 25 سال پس یو هلک ودرېږي یو سړي ته هغه ورته جي بچې ته څوک یې ورته زه زه ستا زوی یم I've seen this as well. My Lord. I was standing and the father was clueless. لکه ټیک ده he knew چې he's my هغه ته پته نه وه چې زه چا دپاره کیس کوم that's this guy نو سوچ وکړئ دومره ټایم کې نه ولیدلی خپل زوی because the court به وی راولی I don't know څه issue څه whatever خو لکه زه دا یم چې بالکل یو environment blank شو لکه I was زه څوک یم زه خپله شاکډ وم چې what to do نو زه دا وایم چې ګورئ
دا ومکه زم چې مونږ یو اسلامیک اور ایسټرن سوسایټي کې اوسېږو اټس ا بانډ بټوین ټو فیملیز exactly اټس ناٹ ا بانډ بټوین زدانه Two individuals. ګوره دا کما باندې دا فرض چې ز خپل فرض ان دیٹ سنس به وایم چې اف آی کنسیډر اټ مای فرست چې زه خیر د زما خواخي یا زما چې کوم فادر لا دی دا هغه ما باندې ټیک ده ایون دینم ما باندې نیک دی خو ټو ګیټ مای هسبند لو اینڈ his support I have to take care of them because I have to love those people whom my husband loves. Well said. exactly Well The said. second thing is this, my husband has to respect my parents goes and my for him, family. yes. ठीक ना? I'm not saying कि gifts से वाला राउडी दगर राउडी. Respect. So I'm just Be saying this kind is- and respect, Exactly. yes. The relation अलग रुकेगी. कि ज़ अख़पल me and you देना उज़मा और us जुड़ को. कि us जुड़ को Us जुड़ को और बड़ा we peaceful should. No, this is the way our kids will grow. लगा गोर अलग दुनिया सर माशूम न प्रेगदम. نو دا ولی مونږ ډیر اریټیټډ دا ویو مخکې به مور پلار اسې مخکې به مزګانو چای کور کار کې به یا بهر کار کې یاګانې وزګارې اولی اوس سنټر ورته جوړ دي بیمار دي واړو ولی نیوکلیر آی ایم ناٹ اگینست دس خو اسې زه وایم چې لکه هغه ملاقاتونه کنټینیو وکړ لکه بالکل feeding your kids against your هغه پوپیانو یا against their grandmothers it doesn't help you هغه چې لوی شي کنه it will come directly to you. I've seen this. No, زه خدا وایم چې لکه this is the we have to go back to our Islamic point of view. Law زمونږ چې کوم دا هغه evolve کیږي we are going toward east. ٹھیک ہے ایسٹ کې isolated families دي هغه کې تاسو family norms وګورئ اسم نه دي هغه چې 18 چې ماشوم وباسي چې ماشوم سم خپل کوي کار کوي Exactly. ځان او ساته مور پلار چې کوم دی خوشاله شي چې موږ سره اختر باندې ملاوي دولراله کرانه لو پارټي کوي یو مور ځل، بالکل. زمونږ دلته مورلی اوس هم بد ګڼل کېږي چې مور پلار تاسو چې هغو کې هغې ریسپیکټ نه کوي مورلی بد آی ایم هیپي چې وی آر لیوینګ ان دس سوسایټي خو سټل modernization doesn't mean چې تاسو family split کوي MashaAllah Family ji, prayer day, well bilkul. said. Thank you so much, Advocate Nazish. Thank you so much, Advocate so Jaberia. It was very nice having you in our show. Munga ډیر زده کړه وکړو زمونږه چې څومره هم کتون کې یاګي هم زده کړه کړي ان شاء الله بیا به تاسو دواړو له دعوت درکو خو اوس یو دمالو جی او بل ملمنه انتظار کوي زمونږه او هغې څوک دي هغې څه کوي تاسو به حیران شئ چې تاسو هغې سره ملاو شئ after a short break. جی ویلکم بیک ګرانو کتونکو یو ځل بیا تاسو وایو هرکلې چې څو پورې دا ماشوم اوبس کي موږ به تاسو سره د نیکسټ چې کومه زموږ مېلمانه ده د هغې به تعارف وکړو ګرانو کتونکو زموږ ډېر شوز کې به تاسو کتلي خو هغې مختلف ټاپکس کې راغلي خو د هغې چې خپله کومه سپیشالټي ده هغه پوره پاکستان کې د اونلی certified internationally certified Russian hair stylist چې کوم ډیر یو ګران کار دی او سکن کیر د پاره هم د هغې سلون دی خو سپیسیفیکلی رشین هیر سټایل کې شي از ون آف د بیسٹ ماشاءالله او د دې حوالې سره به زه څه وایم دې به په خپله چې تاسو وګورئ که ستاسو د ویښتو حوالې سره سم سوال یې تاسو کولی شئ we have got an expert of hair ji mashallah and skin زرین عاطف السلام علیکم زرین څنګه یې تاسو ښه طبیعت هم ښه دی جی اوکې ټول نه مخکې ولې رشین هیر سټایل ولې why رشین هیر سټایل क्योंकि मैं हमेशा चेंज की तरफ जाती हूँ मैं हमेशा एडवांस चीज़ की तरफ जाती हूँ मेरी जो कह सकते हैं कि जिनसे मैं मुतासिर हूँ वो हैं ही ज़्यादा रशियंस तो सीखा भी फिर रशियन से ही हाँ ऑफ कोर्स उन्हीं से सीखा यहाँ पे कोई और एक्सपर्ट नहीं है नहीं, तो पाकिस्तान में तो नहीं है। डिफरेंस क्या है फिर डिफरेंस ये है कि पाकिस्तानी या इंडियन हेयर स्टाइल्स जो होते हैं वो जेल बैक और टाइट हेयर स्टाइल जेल बैक और टाइट ठीक है और आप उनमें जो कम बाल होते हैं या छोटे बाल होते हैं उनको कोई लुक नहीं दे सकते जबकि रशियन हेयर स्टाइलिंग ऐसी हेयर स्टाइलिंग है कि आप थोड़े से बालों को बहुत ज़्यादा दिखा सकते हैं दिखा बैक कॉम्बिंग होती है या कुछ इस तरह की चीजें इसमें डिफरेंट टेक्निक्स हैं ठीक है उसमें एक ही हेयर स्टाइल करने के लिए आपको उससे पहले बहुत कुछ करना पड़ता है छोटे बालों में बहुत अच्छी हेयर स्टाइलिंग हो सकती है छोटे बाल आई मीन टू से बॉय कट और बॉब कट में भी बहुत अच्छी हेयर स्टाइलिंग हो सकती है तो ये डिफरेंस है जो कि पाकिस्तानी या इंडियन हेयर स्टाइलिंग में एक रेवोल्यूशन है हाँ जी तो ये चीज़ बहुत खूबसूरत है करने में बहुत मज़ा आता है समटाइम एक हेयर स्टाइल में हमें 3-3 घंटे लग जाते हैं एक हेयर स्टाइल में 3 घंटे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में और सेमिनार्स में जो हेयर के हवाले से होता है या स्किन के हवाले से होता है आप जाते हो
अक्सर मैंने सोशल मीडिया पे देखा है, बताएं, थोड़ा सा बताएं कहाँ से और किन किन के हाथों से आपने सर्टिफिकेट्स लिए हैं। हाँ वो जी, पिक्चर्स हमारी शायद हों, अभी शायद इनके पास नहीं होगी, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ। हाँ जी, पहले शेयर कर चुके हैं हम लोग। जी बिल्कुल। रशियन हेयर स्टाइलिंग हमारी है नौरीन तस्नीम, जिन्होंने हमारा जॉर्जी कॉट है रशियन हेयर स्टाइलिस्ट, जो एक्सपर्ट हैं इस वक्त ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, उनकी स्टूडेंट हैं और मैं उनकी स्टूडेंट हूँ, जो कि यूएई में होती हैं और मैंने उन्हीं से रशियन हेयर स्टाइलिंग सीखी है। इसके अलावा मेकअप आर्टिस्ट सादिया हैं, वो भी यूएई से हैं, उनसे मेकअप सीखा है। और जो रशियन हेयर स्टाइलिंग आप कह सकते हैं ना, जो इस वक्त मास्टर है जॉर्जी कॉट, ठीक है ना, जॉर्जी कॉट, आप उनके हेयर स्टाइल्स देखें ना तो आई एम ट्राइंग टू कॉपी हिम, बट वो जाहिर है मास्टर हैं और हम उनके स्टूडेंट्स हैं। कॉपी तो कॉपी है। हाँ जी, तो पाकिस्तान में ये है कि हम उनकी टेक्निक्स को लेकर काम कर रहे हैं। सेम वो काम हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ की वो मेंटालिटी नहीं है। हमारे यहाँ थोड़े से दुपट्टा सर पे लेना और इस चीज को उस चीज को कैरी नहीं कर सकते, कैरी नहीं तो कर हम सकते, उन टेक्निक्स को लेकर खूबसूरत हेयर स्टाइल्स बनाते हैं। तो क्या मतलब कोई तो ऐसे होंगे जो कहते हैं ठीक है ये हेयर स्टाइल हमें कबूल है, आप जो बनाएं। मांगे तो उनको तो हम खुशी से करके देते हैं। वो तो फिर हमारी वो क्या एक चाहत होती है जो पूरी हो रही होती है। ये हमारा शौक है, विश है कि कोई हमसे वो वाला काम करवाए। आप कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि भाई ये हेयर स्टाइल बनाओ, ये नया ट्रेंड है, ये प्यारा नहीं, है। हम कन्विंस नहीं करते। आजकल क्लाइंट खुद ही जो है इतना अवेयर हो गया है कि वो डिमांड आती है, पिक्चर्स मतलब। लेकर आते हैं हमारे पास कि इस तरह के हेयर स्टाइल्स हमें चाहिए। फिर हम उनके चेहरे के हिसाब से उनको वेरिएशंस देकर उनके साथ उनको सेट करा देते हैं। समटाइम जरूरी नहीं होता कि आप जो देख रहे हैं वो आपके चेहरे पे अच्छा भी लग रहा हो, बिल्कुल, तो हम बिल्कुल। उनके चेहरे के हिसाब से उसको फिक्स कर देते हैं। फिक्स कर देते हैं। आपने कहा कि शॉर्ट हेयर में भी बनते हैं ना, तो शॉर्ट हेयर में किस स्टाइल के बनते हैं, लाइक चुटिया, जूड़ा? शॉर्ट डिपेंड करता है कि शॉर्ट है कितना शॉर्ट। शॉर्ट है कितना। हाँ ठीक है, फिर आप अगर आपका एक्सटेंशंस भी लगाते हैं उसमें। बॉय कट बाल है, बॉय कट बाल में आपका बंस की शक्ल में दे सकते हैं, ठीक है, उसको हम कर्ल्स करके, ठीक है। बॉब कट है तो उसको भी हम बंस की शक्ल में दे सकते हैं। अगर तो क्लाइंट कह रहा है कि मुझे थोड़े लॉन्ग में चाहिए तो हम एक्सटेंशंस लगा देते हैं। एक्सटेंशंस तो लगा अभी हेयर स्टाइलिंग बहुत इस वजह से बहुत इजी हो गई है, इजी एक्सटेंशंस की वजह से। एक्सटेंशंस की वजह से। तो आप अपना खुद भी हेयर स्टाइल बना सकती हैं। हाँ जी, मैं अक्सर जब भी प्रोग्राम में जाती हूँ तो मैं अपने हेयर स्टाइलिंग खुद ही करती हूँ। और अभी तो मैंने सिंपल बन किया हुआ है, लेकिन मेरी पूरी सीरीज चली है प्रोग्राम्स की और उसके अंदर मैं कायदा खुद ही से हेयर स्टाइलिंग करके। तो बड़ा मुश्किल नहीं होता बंदे को? मैं तो अक्सर बाल कंघी करती हूँ, वो पकड़े नहीं जाते एक्सपर्ट्स के लिए नहीं होता। पकड़े नहीं जाते, एक्सपर्ट्स के लिए नहीं होता। शीशे में कुछ और नजर आ रहे होते हैं और हम यहाँ ढूंढ रहे होते हैं बाल किधर है। हाँ नहीं, एक्सपर्ट्स के लिए मुश्किल नहीं होता। इवन आई डाई माई हेयर माई सेल्फ, मुझे प्रॉब्लम नहीं होती। अच्छा, क्या करना चाहिए? ओके, इस वक्त जितनी भी हमारी माएँ बहनें इस वक्त देख रही हैं प्रोग्राम, उनको क्या करना चाहिए बालों के लिए या अच्छा स्टाइल करने के लिए? आप क्या कहेंगी एज एन एक्सपर्ट? सबसे पहले तो अपने बालों की केयर करनी चाहिए। ठीक है, बाल सर पे होने चाहिए। बाल होने ये चाहिए। आजकल का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि बिला वजह के आयरनिंग कर करके बच्चियां अपने बाल जो हैं घर में ही खराब कर रही हैं। आयरन एक ऐसी चीज है कि जिसका इस्तेमाल एटलीस्ट आप कर रहे हैं तो आपको हीट प्रोटेक्टर लगाना चाहिए, उससे पहले यूज करना चाहिए। बच्चियां जस्ट वैसे ही यूज करती हैं और वो नजर गीले बालों में भी यूज कर रही होती है। हाँ जी, वो नजर तो आ रहा होता है कि बाल है, लेकिन अगर उस पर कोई केमिकल लग जाए तो वहीं से टूट के गिर जाता है बाकायदा। मतलब नजर आ रहा होता है कि हेल्दी है, लेकिन वो हेल्दी रहता नहीं है क्योंकि हीट की वजह से वो बहुत डैमेज हो चुका होता है। और इसी चीज को कवर करने के लिए हमारे पास प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। समटाइम आपके डाई की वजह से और हीट की वजह से बाल बहुत फ्रिजी और ख़राब हो जाते हैं, तो उसके लिए हमारे पास सीरम मौजूद है यहाँ पर। आज मैं जो कंपनी आपके सामने लेकर आई हूँ, जो प्रोडक्ट लेकर आई हूँ, वो है डर्मेज के नाम से। डर्मेज। और डर्मेज जो है, इनके पास एक बहुत बड़ी वैरायटी है हेयर, स्किन और नेल्स के लिए, ठीक है। जो सीरम मैं आपको दिखा रही हूँ, ये सीरम है डम हेयर के नाम से, ठीक है। डम हेयर सीरम है ये। अच्छा। और इसकी खसूसियत ये है कि आप बार बार बाल डाई करते हैं, ठीक है, उसकी वजह से बाल बहुत रफ हो जाता है। आप ब्लो ड्राई बहुत करते हैं, आप हीट बहुत ज्यादा बालों को देते हैं, ठीक है। वो उसके साथ अगर आप ये यूज करें तो आपका बाल रिपेयर होता रहेगा। मतलब आप आयरन से पहले, बाल आयरन करने से पहले, स्ट्रेट करने से पहले या
ब्लो ड्राई करने से पहले ये लगाएं? आप ये पहले भी लगा सकते हैं और वैसे आप ये डेली रूटीन में भी रख सकते हैं अच्छा अच्छा, हेयर जैसे- वॉश के बाद। तो अक्सर ये- सिरम लगा ये- के बाल Sorry. ऑयली से लगना शुरू हो जाते हैं, उस टाइप का तो इसकी ये नहीं है? खसूसियत है कि ये बालों को ऑयली ग्रीसी नहीं करता Oily greasy और नहीं 3-4 मिनट के अंदर ये बालों में ऐसे एब्जॉर्ब हो जाता है ना कि जो आपके बालों में जो मसले मसाइल हुए होते हैं डाई की वजह से या हीट की वजह से, ये उनको जाके रिपेयर करता है। ओके Heat repair. ग्रान गदुन गुदा डेर पगौर बांधे उगोरी वावरी چې دا ډېر زیات ضروری دی. یو بریک کلو بیا راځو واپس او زرین نور پروډکټس حواله سره تاسو کو چې څه کم پروډکټس چې تاسو د لپاره امپورټنت دي افټر ا شارټ بریک. ګرانو کتونکو ویلکم بیک. اٹس ا بیوټیفل شو ګوینګ آن جی ماشاءالله نن ویمن امپاورمنٹ حواله سره تاسو کته چې اول دو لایرز رااله اوس د پاکستان ون اف د بیسٹ هیر سټایلیست اینڈ سکن کیئر سپیشلیست موږ سره زرین عاطف. زرین وقت चिपरूजी हेयर फॉल जब होता है बहुत से लोग एकदम से टेंशन में आ जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं. यकीन करें पैनिक्स आने लगती हैं लड़कियों को क्योंकि अभी उनको पता होता है कि यार अभी तो शादी भी नहीं हुई और जाहिर बड़े बात है, बाल नहीं रहेंगे तो. और 99% लड़के ऐसे होते हैं वो कहते हैं कि बड़े बाल हमें पसंद है. तो क्या करना चाहिए अच्छा, और ये क्यों होता है? बताती हूँ मैं आपको. फर्स्ट ऑफ ऑल तो सम टाइम आपकी ना कुछ बॉडी की रिक्वायरमेंट्स ऐसी होती हैं जो पूरी नहीं हो रही होती विटामिन के उसमें, ठीक है, आपकी फूड की वजह से या आपकी हेल्दी रूटीन नहीं होती हेयर वॉश की, या आप अच्छा शैम्पू नहीं यूज कर रहे होते. डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, ठीक है, इंटरनली और आउट कुछ भी हो सकता है. तो हेयर फॉल अक्सर शुरू हो जाता है लोगों को, जिसके लिए भी हमारे पास प्रोडक्ट मौजूद है. फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इतना कहूंगी कि कोई भी प्रोडक्ट जब यूज कर रहे होते हैं तो उस पर ट्रस्ट करें. वो जो कहते हैं ट्रस्ट द प्रोसेस, ठीक है. हमारे लोगों में सब्र नहीं है, पहले ही बार यूज करके बोलते हैं कुछ नहीं हुआ. हाँ जी ऐसा ही है. हमारे पास इसमें डम हेयर के नाम से शैम्पू मौजूद है, ठीक है. इस शैम्पू की खसूसियत ये है कि फर्स्ट और सेकंड वीक में आपके जो स्कैल्प सीबम होता है उसे कंट्रोल करता है. फिर उसके बाद नेक्स्ट कुछ 2-3 वीक्स में आपकी डैंड्रफ को कंट्रोल करता है और उसके बाद आपका हेयर फॉल रुकता है. इसके साथ ही हेयर रीग्रोथ शुरू हो जाता है. रीग्रोथ वीक में कितने दिन यूज करना है इसको? ये आपको अपने यूज में यही रखना है. यूज में ये रखना है. शैम्पू यही रखना शैम्पू है, आप अपनी रूटीन में यही रखें. डम हेयर ही रखना नहीं है. मतलब वीक में कितनी डेली अगर करें डेली तो daily- वैसे शैम्पू करना भी नहीं चाहिए, ठीक है. आप 2 या 3 दिन बाद 2 या शैम्पू 3 किया करें क्योंकि डेली रूटीन में शैम्पू अच्छा नहीं होता, ठीक है. अच्छा, इसका ये है कि आपने जब इसको यूज करना है तो आपने इसको कम से कम 5 से 7 मिनट लगा के स्कैल्प पर छोड़ देना है, ठीक है. किसी भी प्रोडक्ट को जब उसका काम होता है, ये मेडिकेटेड प्रोडक्ट है, ठीक है. इसको लगा के आपने 5-7 मिनट छोड़ देना है. उसके बाद आपने इसको वॉश आउट कर देना है, ठीक है. रेगुलर शैम्पू जो आप यूज करते हैं अपना शैम्पू चेंज करें, इसको अपनी रूटीन में लेकर आए, ठीक है. डम हेयर के नाम से ये शैम्पू है और मजे की बात ये है कि ये पाकिस्तान बेस्ड कंपनी है, ठीक है. पाकिस्तान बेस्ड कंपनी का मतलब ये है कि आपके जो प्रॉब्लम्स हैं, आप स्क्रीन पे नंबर चल रहा होगा, ईमेल एड्रेस है, वेबसाइट है, आप उस पर ये एक तो ऑर्डर कर सकते हैं. दूसरा जो नंबर आपकी स्क्रीन पे चल रहा है इस वक्त, आप अपनी प्रॉब्लम्स उनके साथ डिस्कस करके प्रोडक्ट सजेस्ट करवा सकते हैं. ठीक हो गया. गुड. और पॉकेट फ्रेंडली है, बहुत सस्ता है, महंगा नहीं है. आप अपनी जो शैम्पू यूज करते हैं उसको इसके साथ रिप्लेस कर सकते हैं आपको अगर प्रॉब्लम है तो. साथ ही हमारे पास डम हेयर के नाम से सीरम है, ठीक है. ये भी हेयर फॉल, डैंड्रफ, ठीक है, इन चीजों को कंट्रोल करता है. आपने हेयर वॉश करने के बाद ये अपने स्कैल्प पर स्प्रे कर देना है और ये लगा रहने देना है. अच्छा, ठीक है. सेकंड वॉश तक. रिंस नहीं करना. हाँ, रिंस नहीं करना, ये लगा रहने देना है क्योंकि ये मेडिकेटेड है, ठीक है. ये अपना असर दिखाएगा और आपका 2-3 महीनों के अंदर हेयर फॉल रुकेगा भी और हेयर रीग्रोथ भी शुरू हो जाएगी. इसका इफेक्ट क्या होगा बालों पे? मतलब कोई ऑयली इफेक्ट होगा या नो नो वैसे नो, ही इट्स पूछता हूँ। वाटर वगैरह तो कुछ नहीं बेस्ड, होगी इट्स वाटर बेस्ड. ड्राइनेस खत्म करेगा, ओके. वाटर बेस है. ठीक है. ड्राइनेस खत्म करेगा, आपकी हेयर फॉल रोक के जो जिस रीजंस की वजह से आपके बाल गिरते हैं ना, उन रीजंस को खत्म करेगा ये और आपकी हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी. That's great. जबरदस्ती. دا څو ګوري دا څه ته نه پته کنه بالکل. چې تاسو کم شیمپو استعمال کوي او ډرای کولو نه مخکې لا ډرای کولو نه پس هم تاسو څه کم یو سیرم لګوي
لا چې کوم شیمپو استعمال کوي هغې نه پس بیا تاسو ته څه لګول پکار دي چې ستاسو ویښته نه غورځي که ستاسو ویښته غورځي لګیا دی پروزي لګیا دی لا تاسو یریږئ چې یاره ویښته م پرو نه ځي نو دواړو صورتونو کې تاسو دا یوز کولی شئ دس از ویری امپورټنٹ अच्छा ये सॉरी प्लीज ऑल स्किन टाइप्स है ऑल स्किन टाइप ऑल स्किन टाइप सबके लिए है, इसको बगैर किसी फिक्र के कि ये मेरे बाल ऐसे हैं या वैसे, आपका रीजन होना चाहिए, आपका हेयर फॉल है, आपकी डैंड्रफ है, आप ये यूज कर सकते हैं। यूज कर सकते हैं। वैसे इसके अलावा ऑयलिंग वगैरह जो करते हैं वो भी साथ साथ जारी रखें नहीं, उसके लिए देखिए ये सीरम है ना। अच्छा, ये ऑयल बेस था। हाँ जी ठीक है। ये लेकिन इसमें ऐसा ऑयल नहीं है कि जो बालों में चिकनाई दिखाए। चिकनाई ठीक है, ये आपके बालों में अब्सॉर्ब हो जाएगा और उसको फ्रिज फ्री कर देगा। ये आपका इजी टू हैंडल हो जाएंगे बाल, आपकी कंघी आसान हो जाएगी, आपका बाल रिपेयर होता जाएगा। ठीक है ना, जो प्रॉब्लम्स वैसे फ्रिजीनेस होती है बालों में, ये उसके लिए है। ऑयल यूज करने से प्रॉब्लम्स आजकल बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे। ठीक है, क्योंकि लोगों को ये भी नहीं पता होता ना कि ऑयल कौन सा उनके लिए बिल्कुल जरूरी है। अच्छा, आपके पास स्किन प्रोडक्ट्स भी कुछ हैं बालों के साथ साथ? हाँ जी, हमारे पास स्किन प्रोडक्ट्स हैं। सबसे पहले तो इनके पास डर्म एज में सप्लीमेंट्स मौजूद हैं। ठीक है, आजकल जो बहुत ट्रेंडिंग है व्हाइटनिंग, ठीक है, ग्लूटामाइन के नाम से इनके पास सप्लीमेंट्स मौजूद हैं। और इसके साथ साथ इनके पास आर्कोटिन बायोटिन के सप्लीमेंट्स मौजूद है जो हेयर, स्किन और नेल्स के लिए बहुत इफेक्टिव हैं। ठीक है, ये दोनों सप्लीमेंट्स इस तरह से जादू दिखाते हैं ना कि आपको यकीन नहीं आएगा। और मजे की बात ये है, मेडिकेटेड प्रोडक्ट होने की वजह से ये आप जब छोड़ते हैं तो आपको कोई नुकसान नहीं होता। फायदा बहुत है, नुकसान जीरो है। ठीक है, ये स्किन की अक्सर जो डार्क पिगमेंटेशन आ जाती है, एक तो व्हाइटनिंग है ना, डार्क पिगमेंटेशन या स्कार्स रह जाते हैं स्किन पे। जी, ये पिगमेंटेशन में काम करेगा। पिगमेंटेशन ठीक है, बाज़ औक़ात लोगों के नेल्स बड़े नहीं हो रहे होते या कमजोर होते हैं, टूटते हैं। अच्छा, ये हेयर फॉल में भी आपका काम करेगा। ओह नाइस। ठीक है, आपका हेयर, हाँ जी, हेयर में अगर प्रॉब्लम है उसमें भी आपका काम करेगा। और साथ में आपकी स्किन के प्रॉब्लम्स जो है, पिगमेंटेशन हो गई, आपकी स्किन डल है, उसमें भी काम करेगा और आपके नेल्स को भी स्ट्रेंथन करेगा। नाइस। और ग्लूटामाइन जो है वो आपकी स्किन को वाइट करेगा, ऑफ वाइट करेगा। थोड़ा ये जो सनस्क्रीन या सन ब्लॉक है, इसके बारे में बताएं। हाँ जी, अक्सर लोगों को पता नहीं होता कि एफपीएस कौन सा यूज करना है, कहाँ कहाँ यूज करना है। ऐसा ही है हमारे पास। और ये तो कहते हैं स्पेशलिस्ट के हर वक्त लगा के रखें, हर वक्त लगा के रखें। इनफैक्ट मुझे बोला था कि जब आप रूम की लाइट में भी होते हैं तो हल्का ऐसा ही है। एक्चुअली यूवी लाइट्स है ना, यूवी लाइट। ठीक है, और हमारा जो कलर खराब होता है स्किन का वो यूवी लाइट से ही होता है। तो हमें एनी टाइम प्रोटेक्शन की जरूरत होती है, चाहे हम अंडर द रूफ हो, ठीक है, या आपका सन से एक्सपोजर हो रहा है। आप अपनी स्किन के हिसाब से सन ब्लॉक यूज कर सकती हैं। डर्मेज के पास सनस्क्रीन में भी बड़ी रेंज है। ठीक है, इनके पास SPF 35, 40, SPF 75, SPF 60 और SPF 100 तक है। ठीक है, मैं जो यूज करती हूँ SPF 100 है। 100 है। अच्छा। क्योंकि मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है, मैं जैसे ही सन एक्सपोजर में जाती हूँ ब्राउन हो जाती है, लेकिन इसके यूज से वो सेट रहती है। ठीक है, जैसे मेरा मेलानिन है ना बहुत एक्टिव है, मैं जरा भी धूप में जाती हूँ, मैं ट्रैकिंग करती हूँ तो मेरी स्किन फौरन से डार्क हो जाती है, डार्कर हो जाती है। हाँ। सो ये कितने हद तक कंट्रोल करेगा? ये फुल आपको देगा। फुल कंट्रोल जब इस पे लिखा हुआ है ना 100, तो ये 100% है। ठीक है। ठीक है, घर के अंदर हैं आप लोग तो इनका SPF 40 भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, SPF 60 भी यूज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम, टाइम बिल्कुल खत्म हो गया, न्यूज़ इस वक्त आ रही है ना करें। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर आपको दावत देंगे, तकलीफ नहीं देंगे। कहते हैं ना लोग के तस्वीर तकलीफ दर को तकलीफ ना दावत बदर को। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच एंड सो नाइस ऑफ यू। माय प्लेजर। इंशाल्लाह ग्रान को तुमको सब बियास्ता से पढ़ान दे रहे तरक्की पर अल्लाह पामान जी। अल्लाह पामान।